السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کتونکو نن مونږ په دې ویډیو کې یو وظیفه ذکر کوو چې د هغې تعلق هغه کسانو سره دی چې کوم کسان یا ماشومان یا غټ دي د هغې ژبه انخلي، ژبه کې د هغې لقنت دی چې خبرې کوي نو هغې ته په خبرو کولو کې تکلیف محسوسیږي، ژبه کې دروندوالی دی، ژبه کې لقنت دی. نو آیا دې دپاره بهترین او مجربه وظیفه کومه یوه ده؟ نو انشاءالله تبارک وتعالی نن به مونږ په دې ویډیو کې هغه وظیفه ذکر کوو. دغه وظیفه ډیره بهترین او مجربه ده. دا څه کې چې زما خپل ځان باندې زه خپل ځان به تاسو ته یاد کړم چې زمونږ په طالبۍ زمانه کې ژبه به انخطا سبق به هم چې کله ویلو نو موږ ته یو استاد دی، الله دې په عمر کې برکتونه واچوي، هغه دا ساخت چې کوم دی موږ له ولیکلو، ما ته ویل دا ساخت سکا بوتل کې واچوه انشاءالله الله به صحت درکړي. نو دغه په هغه عمل سره الله په موږ شفا راکړې ده. ډېرو خلکو د الله شفا ورم کا. نو ډېر بهترین کلمات دي، د قرآن آیتونه دي ټول. نو انشاءالله زه تاسو ته ښیم دغه چې کوم دی دا وظیفه به ولیکئ کاغذ باندې، په سی پن باندې به ولیکئ. هغه کاغذ به اوبو کې واچوئ، یعنې بوتل کې به واچوئ. هغې نه چې کوم دی خپل ماشومان یې باندې څښه، که غټ وي مثال غټ کس دی هغه دې هم هغه اوبو نه څښي، بوتل کې دې واچوئ او چې کوم دی اوبه یې څښي. نو کوم کلمات دي زه کلمات تاسو ته ښیم. ټول ګلومبی سورة الانشراح چې ورته ویل کېږي، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. دشتمه سپاره کې دا سورت شته چې نه تاسو کوئ انشاءالله تاسو ته به وښیي. زه تاسو ته په سکرین باندې هم اخره کې شیر کوم. سورة الانشراح دشتمه سپاره کې دی، الم نشرح سورت ورته وایي. دغه سورت مکمل دا په کاغذ باندې ولیکئ، زبر زیر اچولو ضرورت نشته. دې سره چې کوم دی د سورة طه 25 26 27 28 نمبر آیات کوم آیات؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دغه آیتونه چې کوم دی هم په کاغذ باندې ولیکئ، په سی پن باندې دا آیتونه وسره سورة الانشراح دا دواړه به ولیکئ، بوتل کې دې واچئ. انشاءالله ماشوم باندې مسکوئ چې کوم کسانو ژبه کې لقنت دی، ژبه انخلي، ژبه کې دروندوالی دی، انشاءالله الله به ډېر زر چې کوم دی صحت ورکړي. بوتل کې واچوئ، هغه بوتل نه د سار او ماښام او غرمه یعنې 3 ټایمه چې کوم دی هغې نه دې اوبه څښي. چې کله کاغذ چې کوم دی روش شي، خرا زره زره شي، مثال چې کله ته اوبه څښې اوس هغه کاغذ په اوبو کې راځي نو دا کاغذ هغه اوبه چې کوم دی یو ځای کې خاوره کې واچولی شي یا چې کوم دی بوټو ته واچوئ، لاره کې دا ویڼۍ کې مه توئ ځکه کلمات پکې دي. بیا چې کوم دی تاسو بل کاغذ باندې دا کلمات بیا ولیکئ، همدغه رنګې عمل کوئ، انشاءالله الله به صحت درکړي. دې سره د ساخ لیکلو سره سره که یو کس مثال ماشوم نه غټ دی هغه له سبق ورزي قرآن ویلی دی، دا آیتونه ویلی شي نو چې کوم دی سر او ماښام د آیتونه هم وایي. الم نشرح لك صدرك دغه صورت مکمل. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دغه آیتونه دی دا چې کوم دی دا دواړه سورة الانشراح او دغه قال رب اشرح لي دا ورد دی کوي، بار بار دی وایي په ژبه باندې. انشاءالله الله به صحت ورکړي. دغه رنګ دا سخت چې کوم د اوبو کې واچوي هغه هم 3 ټایمه څښي. زه تاسو ته بیا کلمات په دې سکرین باندې شو کوم. ګور سورة الانشراح تاسو ته ښکاري په دې سکرین. دغه صورت به ځان له ولیکئ، الم نشرح لك صدرك صورت دی دا. ورسره چې کوم دی دغه سورت طه آیتونه تاسو ته ښکاري، دا چې کوم دی 25 26 27 28 نمبر آیات قال رب اشرح لي صدري. انشاءالله دا ولیکئ، الله به ډېر زر شفا عاجله کامله درکړي. السلام.